دا صدقه فطر په انسان باندې لازم کېدل او لازم کول په دې کې اصل کې د انسان فائدہ ورو د انسان خیر دی په دې کې ځکه د دې په ذریعہ باندې انسان هغه کمې پوره کېږي چې د کم کمې په ذریعہ باندې د انسان پر رجوع کې کمې راغلي دي او حدیث مبارک کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د صدقه فطر په ورکولو باندې د انسان پر رجوع کې کم کمې راغلي دي کم کوتاهي راغلي دي کم فضول خبرې شوي دي پر رجوع کې شوي دي د قران مجید په تلاوت کې په دې کې چې څه کمې او تقصيرات شوي دي دا غي په وجه باندې الله رب العالمین هغه کمې پوره د صدقه فطر په وجه باندې الله رب العالمین استا غټ کار وکي او پر رجوع کې چې نه کمې او تقصير راغلي دي الله رب العالمین په هغه پوره لکه څنګه چې زمونږ استادانو په مانځ کې صاحب وشي او مونږ د مانځ د پوره کولو لپاره د مانځ د تکمیلي لپاره په اخر کې بیا سجده سهو وکړو دا سجده سهو مونږ د دې لپاره کوو چې دا په مانځ کې زمونږ کم کمې راغې یا زیادت په مونږ کې په مانځ کې راغې دا الله رب العالمین د دې سجده سهو په ذریعہ باندې پوره کړي او دوم داسې دغه په ذریعہ باندې هغه کمې الله رب العالمین پوره کړي نو دغه رنګ صدقه فطر او سرسایه ورکول چې کم دي دا د دې لپاره تکمیله ده رمضان المبارک د روزو د لپاره دا یو تکمیله ده